دا کیسه د یو داسې پیري باره کې ده چې هغه د 200 کالو نه په یو زوړ او پخواني کور کې د یو جولا سره یوازې اوسېدو. د دغه پیري نوم بوګو و او دی به د انسانانو نه ډېر زیات یریدو او ډېر زیات ډرپوک و. راځئ چې کیسه واورو. د پخوا زمانې کیسه ده چې په یو کلي کې یو پخوانی او ډېر زوړ کور و او په دغه کور کې به یو پیری اوسېدو. د کلي خلک به چې کله په دغه لاره باندې تېرېدل نو لار به یې بدلوله او ویل به یې چې دا د پیري کور دی. خو په خلکو کې دا خبره ډېره زیاته مشهوره وه چې په دې کور کې یو خطرناک پیری اوسېږي او د شپې خلک یری. خو په رښتیا خبره بله وه. په دغه کور کې چې کوم پیری اوسېدو هغه پخپله ډېر زیات ډرپوک و او د دغه پیري نوم بوګو و او د 200 کالو نه په دغه کور کې یوازې اوسېدو. بوګو به اکثر په یوه زړه کرسۍ باندې ناست و او د کړکۍ نه به یې د بهر کلي تماشه کوله او کله چې به د کور زرخوا کې چېرته انسان تېرېدو نو بوګو به ډېر زیات ویرېدو او چېرته به پټ شو. کله به بوګو په المارۍ کې پټ شو او کله به بوګو په یو زوړ صندوق کې دننه ورننوتو. بوګو به د یوې د لاسه سم ډېر زیات رپېدو او ویل به یې چې انسانان ډېر زیات خطرناک وي، ما له د دوی نه ځان ساتل پکار دي. په دغه شاو کور کې د بوګو یو وړوکی شانتې ملګری و چې د هغه نوم چینټو جولا و. چینټو جولا د کور په یو ګوټ کې ځان له یوه جاله جوړه کړې وه او روزانه به یې د بوګو خبرې په خاموشۍ سره اورېدلې. یوه ورځ په دغه کلي کې یو نوی هلک راغی چې د هغه نوم علي و او ډېر زیات شرارتي و. د شرارت سره سره علي ډېر زیات بهادر انسان هم و. نوي ځایونو ته تلل او ناشنا کارونه کولو به علي له ډېره زیاته مزه ورکوله. او کله چې علي د کلیوالو خلکو نه د پیري والا کور باره کې خبرې واورېدې نو ډېر زیات په خندا شو او وویل چې زه به نن شپه دغه پیري والا کور ته ځم او د دې سچایي به زه په رښتیا معلومومه. د کلي خلک ډېر زیات ویرېدل او علي یې د دغه پیري والا کور ته د تلو نه منع کولو. خو علي د خلکو خبره ونه منله او بیټرۍ یې راواخیستله او د شپې دغه پیري والا کور طرف ته روان شو. څنګه چې علي کور خواته ورسېدو نو علي د دغه کور دروازه کوله وکړله خو د ډېر زوړوالي په وجه باندې دروازې چیار وکړو او واپس بنده شوله. د دروازې اواز اورېدو سره بوګو ډېر زیات ګبراو شو او د یوې پردې شاته پټ شو. علي کور ته ورداخل شو او خپل ټارچ یې راواخیستو او د ټارچ په رڼا کې د کور هر یو ځای کتنو. ناڅاپه د بوګو خوا د یو بوتل سره ولګېده او بوګو ډېر په زوره باندې راپرېوتو. د بوتل د ماتېدو اواز اورېدو سره علي ګبراو شو او د اواز طرف ته ورروان شو. علي په مزه مزه پردې طرف ته ورنږدې شو او ناڅاپه یې پرده کولاو کړله. د پردې کولاوېدو سره علي او بوګو یو بل ته ور مخامخ شو او ډېر حیران پاتې شو او یو بل ته یې کتل چې ناڅاپه بوګو چغه کړله. او علي هم ډېر زیات ویرېدو او چغه یې کړله چې بوت او بوت. او دواړه د یو بل نه ویرېدل او کله یو طرف ته منډې والې او کله بل طرف ته او د یو بل نه پټېدل. لږ ساعت پس علي همت وکړو او د بوګو نه یې تپوس وکړو چې ته په رښتیا پیری یې؟ په المارۍ کې دننه بوګو ډېر په یارۍ سره د علي نه تپوس وکړو چې ته په رښتیا انسان یې؟ دې خبرې اورېدو سره علي ډېر زیات په خندا شو ځکه چې علي ته د پیري د ډرپوک انداز ډېر عجیبه ولګېدو. موګو په مزه مزه د المارۍ نه راووتو او اوس هم ډېر زیات یېرېدو او ډېر په یارۍ سره یې علي ته وویل زه په اصل کړې د انسانانو نه ډېر زیات یېرېږم. ما په ړومبي ځل باندې داسې بوت اولیدو. مهرباني وکړه
او د کلی خلکو ته دا راز مه وایه. علي ورته ووی چې ټیک ده خو په یو شرط باندې. بوګو ډېر په یاره سره د علي نه تپوس وکړو. ټهیک دا هو هغه شرط څه دی؟ او علي ورته ووی چې هغه شرط دا دی. تعالی به زما دوست جوړېدل پکار وي. بوګو په خپله زندګۍ کې په لومړي ځل باندې د انسانانو سره د دوستۍ په باره کې سوچ وکړو او بیا یې علي ته ووی زه ټیک ده زه ستا دوستي قبلوم. او بوګو د علي دا شرط قبول کو. د دغې ورځې نه پس به علي اکثر دغه پخواني کور ته د بوګو سره ملاوېدو دپاره راتو او دواړو به یو ځای په دغه کور کې پټ پټولې کوو او یو بل سره به یې ډېر زیات خندل. او چنډو جولا به په خپله جاله کې ناست و او په خاموشۍ سره به یې د دې دواړو لوبو ته کتل. او دغه شانتې د بوګو په زړه کې د انسانانو نه یره په مزه مزه ختمه شوله. او یوه ورځ د کلي ټول خلک راغونډ شو او د دغې کور ماتولو دپاره دغه ځای ته راغلل. علي زر راغی او د کلیو خلکو ته یې منت شروع کړو چې دا کور مه غورځوئ. او د کلیو خلکو دا فیصله وکړله چې دا کور د روانولو په ځای نور هم سمول غواړي. بوګو ډېر زیات خوشحاله شو او موسکی شو ځکه چې هغه سره اوس یو ښکلی کور مو او یو مخلصه دوست پر سره هم و. که چیرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.